ډیرو محترم مسلمانانو، نن د الله جل شانه الله ربي محترمو، دا هغه الله دی، دا هغه زما او ستا رب دی چې د دې وظیفې د برکته محترمو حاجات په هم الله تعالی پوره کوي، مشکلات هم الله تعالی اسانوي، غمونه هم الله تعالی ختموي. هر رنګ حاجت دپاره ډېره زیاته بهترینه، ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده، او اسانه هم ده. اسانتیا هم موږ هسې غواړو، موږ وایو چې اسانه می او کار هم وشي، نو دا اسانه هم ده، کار به هم الله تعالی کوي، خو الله تعالی بیا د انسان مصلحت ته ګوري. الله تعالی د انسان حاجت ته ګوري چې دا حاجت د پوره کول غواړي نه پوره کول غواړي. د حاجت کې د خیر شته نشته دی، د مشکل کې د خیر شته نشته دی. نو تاسو تعدی مه کوئ، تعدی مه کوئ، په سړه سینه باندې کار کوئ، نو الله تعالی به مصلحت ته ګوري، حاجت ته به هم ګوري. ډېر کله داسې وي چې تاسو کوم څیز غواړئ که نه، هغې کې ستاسو اصل کې خیر نه وي، ځکه موږ د خپل خیر نه خبر. نو موږ به داسې کار کوو چې الله تعالی ته به عرض کوو: مالک الله، کریم الله، ربي الله، ای زما محبوب الله، ای خالق الله، ای د دواړو جهانونو مالک الله، ای هغه ربه چې هر قدرت ستا په لاس کې دی، ټول څیزونه ستا په لاس کې دي. د نش نه تش ته کول کې ته کن فیکون ذاتي، ستا سره څوک نه په طاقت کې شریک شته، نه په ذات کې څوک شریک شته، ایک تنها زما رب د محترمو. نو هغه ته به دا سوال وکړي چې کریم الله کوم دې څیز کې زما خیري رالی وکړي، که د څیز کې زما خیر نه وي، الله د دې نعم البدل ماله راکړي، الله د دې بهترینه بدله ماله راکړي. نو دا رنګې دعاګانې غواړئ، وظیفه هم کوئ، بیا دا رنګې دعا غواړئ. نن چې زما کومه وظیفه ده هغه اسانه هم ده، او انشاءالله چې الله تعالی هم مشکلات ورسره اسان کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، هغه ترسره خویند دي، زما هغه رونه چې بې نکاح دي، الله تعالی دې نکاحګونه ولو کړي. کو محبتونه غواړي حلال نکاح دپاره الله تعالی هغوی ته خپل محبتونه ورکړي، کو خیر پکې وي، زندگی پکې سبا په خوشحالۍ وي، الله ته وله پوره کړي. زما کریم الله ستا ډر ډېر لوی دی، او الله کو خیر پکې نه بهترین رشتې ورته ورکړی کړي، د سترګو تور د زړه ټکور رشتې ورته ورکړلی کړي. محترم مسلمانانو، نن زمونږ بالکل اسانه وظیفه ده. الله دا د الله تعالی ذاتي نوم دی، الله ډېر لوی ذات دی، الله تعالی ډېر لوی ذات دی چې زما او ستاسو ذهن دا خبره نشي تسلیمولی، نه دا په زړه کې راځي، خو زما او ستاسو د الله تعالی په ذات او د الله تعالی په صفاتو باندې یقین دی. محترمو، ما تاسو مسلمانان، او انشاءالله دې بدلې به الله تعالی ما تاسو ته په ورځ د آخرت باندې راکوي. نو محترمو، په الله تعالی یقین ساتئ، بروسه ساتئ، په الله تعالی توکل زده کوئ، ګناهونه پرېږدوئ، ټول ګناهونه. ډېر علماو لیکلي چې انسان باندې کله هم مشکلات راځي، نو د ګناهونو په دولت سره راځي. نن ټول توبه ما سره وباسئ چې انشاءالله توبه ده د هرې ګناه نه، خو هغه د ګانو بجانو دي چې دا هم عظیمه ګناه ده، او د ټول نه خطرناکه ګناه په دې زمانه کې بدنظري ده. پردو ښځو ته کتل، پردو نامحرمو سره په موبایل باندې خبرې کول، دا ډېره بدترینه ګناه ده. نو لحاظه توبه به د دې نه وباسو، که څوک یې کوي توبه وباسئ، انشاءالله الله تعالی به مو زندگی بهترینه کړي، زندگی به د خوشحالو نه ډکه الله تعالی وګرځولی کړي. دې سره سره 15 وخته مونځ، دې سره سره ذکر اذکار، تلاوت د قرآن کریم، دا هم انشاءالله کوئ، الله تعالی به مو حامی و ناصر شي. دا وظیفه الله ربي لا اشرک به شیئا په سکرین تاسو ته ښکارېږي، ما خو دا درې ټکي لیکلي دي، خو دې سره درې ټکي نور دي. الله ربي لا اشرک به شیئا. نو محترمو، د دې معنی هم دا چې الله تعالی سره زه هېڅ څوک شریک نه جوړم، ته ډېر رب تعظیم خالق او مالک او پروردګار. نو دا یو 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړه، د هغې نه پس په دې خپله مصله باندې کښېنه، الله تعالی نه براه راز وغواړه. براه راز دا: الله زه تا نه غواړم، تا سره ما خبرې وکړې، الله زما د حاجت پوره کړي، خو خیر مې پکې وي، الله ماله د عافیت زندگی راکړي، د دنیا و آخرت عافیت راکړي، د دنیا او د آخرت د غمونو نه او د پریشانونو مې الله وساتي. دا دعا خامخا غواړئ: اللهم انی اسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرة. الله د دنیا
او د آخرت عافیت راکړي او دنیا او د آخرت خوشحالۍ راله راکړي. دا دعا چې چاته دا الله تعالی ورکړه به د انسان بیړه فار شو. نو به هر حال دا چې کله مونځ کوي 2 رکعته صلات حاجت به یو 100 کرته کو 21 کرته وایي کو 100 کرته وایي هر څونه چې ویلی شي انسان باندې منحصره ده دا ووایي انشاءالله. بیا د الله تعالی نه دعا وغواړئ ډېر په عاجزۍ سره ډېر په ژړا سره اوښکې توی کوئ د ګناهونو په باره کې الله تعالی ته وژړل الله ګناهونه به نه کوم انشاءالله. الله زه په مخه توبه وباسم زما توبه ماتیږي الله. بله ته بهترینه خبره ونه ښیم محترمو کوم انسان چې په خپل ایمان باندې شکر وباسي که نه الحمدلله هر فرض مونږ نفس وي الحمدلله الله ایمان دې راکړی. نو علما فرمایي محترمو چې دې انسان په ایمان کې والله یو اضافه سازوي او دې انسان به الله تعالی د ګناهونو نه هم بچ کوي. نو هر ورځ په خپل ایمان شکر ویستل دارنګې انشاءالله الله تعالی ته فریاد کول چې الله زما توبه مخه ماتیږي ته ماله استقامت راکړي ته ماله ثابت قدمي راکړي په دې توبه باندې او د نفس او د شیطان د هر حربې نه او د هر لالچ او د دغه نه مې الله تعالی په خپل امن او حفظ کې وساتلی کې انشاءالله. تاسو ګوره چې ستاسو زندګي بدلیږي او که نو موږ ته هم ډېره دعاګانې کوي موږ به تاسو ته کوو. الله تعالی په خوږ ایمان خوشحاله کړه. الله تعالی مو د زړه ټول مرادونه حاجتونه پوره کړه. جزاک الله خیره احسن الجزاء فی الدنیا والآخره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. د لوی الله جل شانه په نوم